شریعت په دې خبره پابندي لګولې چې په قبرونو باندې به د خوراک شیزونه نه ږدئ. بعضې خلک مقبرې ته روانې ځان سره مټایانې اغوستي هغه به قبرونو باندې ږدي. بعضې خلک هغه پلي به قبرونو باندې ږدي. بعضې خلک پیسې به قبرونو باندې ږدي. او بعضې خلک چې مقبرې ته کله لاړ شي اکثریت زنانه په دې مرض کې ډېرې اخته دي چې هلته د قبر نه ګیر چاپېره تاویږي، څوک د هغې کاڼي راواخلي هغه خپل بدن پورې مږي او عقیده یې په دې خبره باندې چې یار دا کاڼې زه کله خپل بدن پورې ومږم زما دا بیماري ټیک کېږي. نو ګوره دا ټول عملونه دا د شرک عملونه دي. الله جل جلاله په دې باندې ناراضه کېږي. د انسان عقیده به دی چې کم یو کار کېږي هغه الله جل جلاله کوي، د الله جل جلاله نه علاوه بل څوک سم نشي کولی. او دغه رنګې یو انسان کو ذبح هم کوي نو دا ذبح به د غیر الله په نوم باندې نه کوي. الله جل جلاله قانون لګاو کله ذبح کوي نو د غیر الله په نوم باندې به نه کوي، د الله په نوم باندې به کوي. بعض خلک داسې کوي کورونو کې چیلې علالي خیراتي چیلې اومني نو چې کله ذبح کوي د هغې چیلې نو په هغه ټیم کې وي دا د پلانکي بابا په نوم باندې علالو، دا د پلانکي پیر په نوم باندې علالو، دا د پلانکي بزرګ په نوم باندې علالو. نو دا ټولې خبرې ناروا دي او دا کارونه حرام دي. او دغه ذبح کوي د یو بابا د یو بزرګ په نوم باندې وکړله، د یو پیر په نوم باندې وکړله او د دغې ذبح نه کم یو انسان خوراک وکړو نو زه دا خوراک کول هم حرام دي. دې وجې نه مسله دا ده دا څونه لنګرې چې شروع دي په دې مزاراتو کې او په هغې لنګرونو کې خلک خوراکونه کوي، د مفتو دا خوراکونه په هغې کې ورکولی کېږي. نو په دغې لنګرونو کې دا خوراک کول دا حرام دي، ناجایز دي. ځکه هلته کې خلک چې کم نظرونه وړي، کمې منښتې وړي، کمې صدقې وړي نو هغه د دې مزار والا په نوم باندې دا صدقه منلي چې یاره د پلانکي بابا په نوم باندې به چیلې علالوم او د پلانکي بابا په نوم باندې چیلې ذبح کړي او لنګر کې ورکړي. شریعت په دې پابندي ولګوله دا به نه خورئ، دا حرام دي. ځکه چې ذبح کوئ صرف د یو الله په نوم باندې به یې کوئ. دومره قدرې شریعت اجازت ورکړې. یو سړی کو ذبح کوي د الله جل جلاله په نوم باندې د ذبح وکړي او هغې کې دا خبره وکړي چې یار دا مې د پلانکي بزرګ د ایصال ثواب دپاره حلال که د الله په نوم باندې نو بیا خبره ټیک ده. او که چېرته خبره داسې د پلانکي بزرګ په نوم باندې حلالوم، د پلانکي بزرګ په نوم باندې دا ذبح کوم نو شریعت دې باندې پابندي لګولې ده او دا حرام کار